ما پسې بیګا خط راغلی دی سار چې مولوي صاحب تا بیګا بیان کړی دی په بیان کې تا ویلي دي چې لومبي خو دا خط وایم که تاسو ټیم مال راکوئ ځکه چې بیا وایي چې ځان نه سیواګیري خبره دی پکې وکړه د لومبي کلمه لیکلی دی خط والا بیا سلام کړی دی د سلام خو وعلیکم السلام ورحمت الله لیکن په دې پسې پکارو چې دا خط د طرفه د چا نه دی قرآن کریم یا احادیث مبارکه چې موږ څومره لټ پلټ کو په هغې کې به موږ ته دا میلاویږي چې چا بل چا ته خط لیږلی دی نو په هغې کې خپله پته لیکلې ده لکه سلیمان علیه السلام واقعه چې راځي هغه وایي انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم حافظ صاحب داسې دی حدیث غونته کې به یې ګورئ مفهوم یې داسې دی چې خط سلیمان علیه السلام لیږلی دی یا نور انبیاو یا څومره بادشاهانو چې خطونه لیږلي نو په هغې کې خپل نوم لیکلی دی لیکن دې خط کې ما ته نوم نه دی لیکلی شوی دې خط کې ما ته نوم نه دی لیکلی شوی زه به داسې تسلیم کوم چې دا خط په کیدي شي ما ته زنانه ورالېږلی او ښکلې خبره ده چې نه دی لیکلی پکې خپل نوم یا د موبایل نمبر دی وایي په دې خط کې په اردو کې لیکلی څه ځای په ځای لفظي غلطۍ ترې نه شوي لیکن د هغې تسامح موږ جواب نه کړو ځکه انسان د غلطي کیدی شي لفظي غلطي کیدی شي اردو ټیټ نه ورته موږ لم صحیح نه راضی ہے دی وہی میں ایک طالب العلم ہوں اور آپ کے بیان و درس دونوں کا انداز مجھے بڑا پسند ہے پوئے گا اردو والے کے اسکول والوں کم چې پنه پوئے گا بیا د اسکول والوں نه تاسو کې ځکه زه هم په اردو کې ما بیا په پښتو کې نشي ګرانیږي مگر میں بطور سوال آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ درس کرتے وقت آپ جو مسائل بیان کرتے ہو تو کبھی کبھی وہ بندے کے ذہن میں حاضر نہیں ہوتے تو آپ مولانا صاحب ذرا مسئلہ دیکھ کر بیان کیا کرو وہ یہ کہنے لگا انسان ہے غلطی ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تبارک و تعالیٰ اس اردوی نے لکھے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے خلق الانسان ضعیفا یو دا خو ټیک خبره کړي انسان د غلطي کیدی شي مونږ هغه خپل یو غلطۍ ته غلطي وایو یو مونږ دا غلطي کړې ولیکن نیوکه پکې هغه نه ده کړې مین نیوکه هغه وګورئ ښه چې مونږ وایو چې 10 مسکینانو له 10 ورځې ډوډۍ ورکړئ دا اصل غلطي وه دې له نیول پکارو دا بل خو سبقت لساني وه دی وایي یا مطالعہ کے وقت مسئلہ ذہن میں نہیں بیٹھی ہوگی ہر سے چیز نکلی واللہ عالم بالصواب اس سے پتہ نہیں استاد سر وجہ ندی سکڑی دی تو میں نے یہ خط اس لیے بھیجا کہ اگر آئندہ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے اور آپ کے ذہن میں یہی جواب ہو جو آپ نے کل رات بیان کیا اس صورت کی تفسیر میں یعنی کفارت الیمین کی بحث میں تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ میں اس طرح ہے آپ کی اجازت سے کہیں آپ پریشان نہ ہو جائے یہ بس ہم کو ټول ته اجازه ته موږ چانه خپکی ګره تاسو ته مادل ته ویلي پړم بوډم وکي که چرته غلطي وکم غلطي نو بیا چې دای تصحیح مال کوي ځکه زم انسان یم ویته خپانه شي زنه خپکیږم کیونکہ اکثر علماء حضرات کو کوئی اور آدمی مسئلہ بیان کرے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں تو یقیناً آپ تو نبی کا وارث ہے اور مجھے بھی یقین ہے کہ آپ میرے اس وضاحت سے مجھے سے پریشان نہ ہوں گے انشاءاللہ ورپسی صفحہ بانی ورپسی صفحہ گور جسے نکلے قسم کی کفارہ غلام آزاد کرنا 10 فقیروں کو روٹی دینا 3 روزے رکھنا دادا قسم کفارہ دا دیکھئے اٹھکے دویم پریخے دے چاگا کسوا دا جامع جوڑا ورکولی تو بحث روز اور روٹی میں ہے بعض پر ہو جاؤ پر ڈوڑے کی دیوی زمون دوستاس آپ صاحب نے بتایا کہ ایک مسکین کو بھی دے سکتے ہیں اور روزوں میں متطابعات بھی شرط نہیں ہے یہ دو خبر تو بخیال کوئی دی وضاحت کو خواہ بعض علماء دین کے نزدیک اور آپ نے بتایا کہ
ایک مسکین کو دینا یہ قول بہتر ہے، بالکل بہتر نہیں ہے، داما خطا کړی ده. زه د سبقت لسانی وایم که تو ته غلطي وای غلطي ده، زه ترې رجوع کوم. څه شی دی؟ ما ویل دا قول بهتر دی که نه؟ ما ویلي دي، بیان موجود دی په ریکارډ باندې. خو دا قول بهتر نه دی، جایز دی. ښه که یو کس لی ورکې حوالې وایم راوړي مې دي، مگر یہ آپ سے غلطی ہوا ہے. دا وستانه غلطی شوې ده، بالکل غلطی شوې ده. د بیا یو عبارت راوړی د عبارت ته عربی کې وایم کیدی شي پوه شه کیدی شي پوه نه شه، خو دا خط ته بعینه د هغوی هغه وایم. کتاب الایمان کتاب دی په باره د قسم کې، دا یو باب قایم کړی دی کتاب علماء. وان شاءت معاشرة مساکین کالإطعام فی کفارة الظهار فإن لم يقدر على هذه الأشیاء الثلاثة فصيام ثلاثة ایام متتابعات. کتاب الظهار حواله ورکړی د قدوره والا، قدوری ما دا راوړی ده. ورپسې وایي وان اطعم مسکینا واحدا 60 یوما اجزاؤه. ټیک ته خبره. وان اعطاه فی یوم واحد لم یجوز. ٹھیک تا خبر ہے قدورے والا خبر الا عن یومه کما فی القدوری. ٹھیک تا خبر قدورے والا ما قتل ہے کتاب الظہار کتاب الایمان والا. دویم قول دے پیش کرے دے اطعام عشرۃ مساکین کما کہما فی الظہار فإن عجزا عن احدهما نصام 3 ایام متتابعات. دې باندې خبره حقوقه. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فصيام 3 أيام متتابعات وهي كخبر مشهور كما في الكنز. كما في الكنز نا كما في الهداية. کنز کې به ما هدايه راوړې دې د پاره. کتاب الظهار حواله بیا ورکړي. دویم عبارت بلی راوړې بلی عبارت وان اوتي فقيرا شهرين صح ولو فی یوم لا. قدوره والی عبارت میں راوڑے دا پروت تے دا زما عقیدہ دا دا زما قول لے الا عن یومی کو پا یو رازی ورکڑے ٹھیک نہ. نور اللزا حوالے ورکڑے دا بیا ويجوز فدیت صلوات وصيام لواحد جملة بخلاف كفارة اليمين والله سبحانه وتعالى اعلم. خاشیہ میں ہے خاشیہ کی دی نو لا يجوز ان يعطي لشخص واحد في يوم واحد اکثر من نصف صاع. والسلام شکریہ میں مہربانی. اگر آپ چاہیں تو آج رات اس آیات کی تفسیر میں جو کل آپ نے بیان کیا تھا صحیح بیان کریں یہ مسائل. نو بیگا کو چھوٹی ہوا انہوں میں بیان کی لیکن کاکا سے وہ ضربت خاشیوں بانی او بلا خبر ہم کری دا کچا کچا اسری لکلی دا. دیوئی نمبر 1 امام شافعی امام مالک و احمد مگر احناف کا اس میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف وضع ہے مخا. احناف کے نزدیک متتابعات شرط ہے، بالکل شرط ہے. زما په بیان کې موجود دي چې متتابعات کوي. ښا ما دا ویلو چې پر لپسینی ول دا غوره قول له بهتر قول له بیان موجود دی. زما د ویډیو سره ټچ کوم بیا که چا اعتراض نو پاغه کې به وګوره د ویډیو سره هغه مونږ ټچ کوو. لیکن زما دا حلیه چې په هغه شپه باندې کومونو هغه حلیه نه نم زما دا که وسړی وی چې دا په دې ورځ باندې کړي نو په هغه ورځ زما په بیان کې عمدہ جامع دا پټکي داسې وخت دي خو واسکټ پکې نشتی. نن زما په دې بیان کې څه ده واسکټ ته بیا بچ دی نو دغه پکې ځان له وګوري او تروړه ګرانه ده نو یاره پیسې را سره نشته نو دې کار وو کوم چې روزي بولی سم روزي بدري روزي نشي. بیا د علماء دی کې اختلاف دی چې دا روزي به مسلسل نشي که په در په ونی وي روزي کیږي. نو یو طرف ته وای چې نا که چا یو ورځ روزه ونی او بل ورځ کوجا کړو بیا ونی او بیا روزه کړو بیا ونی او بیا دې منځ کې پرې خو دی پکې نو کفاره او شو ټیک دی. لیکن غره قول پکې دار چې درې روزي به پر لپسې نشي منځ کې به گیپ نه راولي. بلا مسئلہ دار چې مسکینانو له ډوډۍ ورکړي. تو آپ یہ درس میں کہنا چاہیں کہ ہمارا مسلک یہی ہے کہ روزے متتابعات ہونا چاہیے. شکریہ. خبر کوس یو دوی خبر کړی دا چې دا یو کس له نشي ورکولې د قدرې والے حواله ورکړی دا
هغه په قدره کې صفا لیکلي د کتاب الایمان او د کتاب الزهار حواله ورکړی دا د ما راوړی د قدره والا کتاب الایمان کې وایي دا کوم عبارت چې کاکا صاحب راوړی د خپل خط کې هر چا چې راوړی خط ماته نوم نه دی لیکلی دی و ان شاء معاشره مساکین کل اطعام فی کفاره الزهار فإن لم يقدر على أحد هذه الأشياء ثلاثة نصام 3 أيام متتابعات بیا را شو زراړو ما کتاب الزهار زراړو خاص دلی کلی دی وإن أطعم مسكينا واحدا 60 يوما أجزأه زمون قول ذکر کړی دی دا خو زما دلیل ثابتېږي کچرتا ما ویلی دی کچرتا یو کس له ورکی نو زمای فارغی کی لیکن ما وسره ویلو چې غوړه قول دی لہذا غوړه قول نه دی غوړه قول دی بهتر نظر رجوع کو لیکن زما دا وسدا ثابت ده دا قدره په عبارت کم چې دی صاحب په خپل خط کې راوړی دی ورپسې دا قدره والے صاحب وی وان اتاه فی یوم واحد لم یجزه الا عن یومه وکا چرتا دای فقیر لا په یو ورځ باندې دا ټول خوراک ورکو یا پیسې د قیمت ورکو نو لم یجوسو ودانا ادا کی مونږ مو ودانا ادا کیږي یو سوال یا اعتراض چې کړه ده نو هغه په ځای باندې کړه ده زو د سبقت لسانی او هغه کو ته وینو زته رجوع کوم چې ده غلطی کړي ده نو زته رجوع کوم او دویم اعتراض چې کړه چې تا ویلي چې متتابعات پکې شرط نه ده نو ما ویلي د علماو په دې کې اختلاف ده زمون په نسبت کې متتابعات شرط او دا بهتر قول له او چې دینو که چرته چا پر لپسې ونه نیوي نو چې د کفارت نه ادا کیږي او دوی ویلي دي که چرته یو کس له خوراک ورکې دغه فقیر له صدقه ورکې د کفاره نو دا نه ادا کیږي د چې کوم عبارت خپل حد کې راوړی دی مو یاد کیږي قدره والا او دا خط والا چې کوم د قدره عبارت ته دای کوم ټیک لیکلی دي دا زما سره د ارشاد الطالبین شرح د زاد الطالبین دا لیکلی دا محمد عاشق الہی دی په صفحه نمبر 63 باندې لیکي په صفحه نمبر 63 کې دوغت باز دو دی دغه لاندې راوړی دی حدیث لاندې الکبائر والاشراک بالله وحقوق الوالدین وقتل النفس ويمين الغموس د یمین غموس دی وضاحت کوي بیا یمین غموس دای بیا وضاحت کړه دریو قسم دی تقسیم کړی دی نو دا پښتو کې شرح د بیا وګورخه اوګه خبره کړې لیکن خپل ټاپک تیرالو دادی یا یو مسکین ته لس ورځې تقریبا د 2 سیرو غنمو یاد وړو قیمت ورکی نو دا چې اندام ټیک دي یو مسکین له لس ورځې خوراک ورکی یا ول دغه قیمت ورکی نو دام ټیک دي د وړو یاد دانه ول ورکی دام څه دي ټیک دي مونږ وای دام ټیک دي لیکن که په یو زبانی یو مسکین له خوراک ورکو دا ټیک نه دي دا څه دي دا ټیک نه دي وس دا چې نو دا زما سره تفسیر قران کریم د شیخ عبدالسلام الرستمی نور الله مرقده دا کم شارټ تفسیر چې د لړ هغه په خپل تفسیر کې لیکلی دی د سوره مائده آیات نمبر 89 د لاندې آیات نمبر 89 زما د تفسیر کې صفحه نمبر 280 دی وی او په دې درې ورځو کې تتابو پر لپسې والے شرط دې په نزد احناف باندې پر لپسې والے شرط دې په نزد احناف باندې د صاحب مات لیکلي دي چې په دې کې د شوافی او د احناف او د موالک او د حنابلو اختلاف نشته اختلاف ته د خیم زما په نسبت کې تتابو شرط ما ویلو چې تتابو بهتر قول لې بل قول دی پیش کړي چې زمون په نسبت احناف په نسبت باندې تتابو شرط په سبب د قرات دو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ او په قرات د ابن د ابي مسعود رضی الله تعالی عنہ دغه سره چې د متتابعات شرط او د نور ائمه په نسبت تتابو شرط نه ده بلکې صرف سنت ده بلکې صرف څه ده سنت ده برو سردا وګدا خبره کړی دا د چا د اهل علم په نسبت باندې نو د علي رضی الله تعالی عنہ روایت یا چې د حسن بصری رحم الله نه یا چې د نور اکثر علماونه یا چې د امام شافعي یا د نور علماونه چې د نوم دا قول دا سي نقل چې اختلاف پکې شته ده د په اختلاف باندې رات کړی چې اختلاف پکې نشته پر ټولو کې اختلاف شته دا زما سره دا
عربو د یو عالم تفسیر د اردو کې چا ترجمه کړی دی عربو یو عالم لیکلی دی دا لیکلی دی فهد بن عبدالعزیز د په خپل تفسیر کې د سوره مائده آیات نمبر 89 د لاندې لیکلی دي په کفاره د قسم کې چې قسم کفاره وسنګ ہے دا زما سره چې کوم بیروت چاپ والے دی د دې صفحه 325 صفحه 325 په 325 کې دی لیکي په 325 नंबर صفحہ के देवे यानी जिसको मज़कूरा 3 चीजों में से किसी की ताकत न हो तो वो 3 दिन के रोजे रखे 3 दिन के रोजे रखे ये रोजे इसकी कसम का कफारा हो जाएंगे बाज़ उलमा फेदर फे रोजे रखने के कायल है बाज़ उलमा भी तो फेदर फे रोजूनी उलसदी कायल दी लगा मुतताबात पके चिमनी बाज़ ददी कायल दी और बाज के नजदीक दोनों तरह जायज है बाजू पर निस्बाने द्वाण हुई चीज़ नसरी जायज दी दादा सऊदी दा आलिम तफसीर दे फहद इब्न अब्दुल अजीज दा भी आसान लोग हो रहा दा जमा सर द शेख अब्दुल सलाम रहमहुल्लाह दा जमा सर बुलुगन तफसीर दे कम चिन्ह जिल्द के मौजूद दे द दी जिल्द सलोरम और द पर सूरह माइदे दा आयत नंबर 89 द लांदी निकली दी आयत नंबर 89 द लांदी और सफा नंबर 146 सफा नंबर 146 दिली कली दलता دا کا خبر ہے بیا کړی دا او په دې درو ورځو کې تتابو پر لپسې واله شرط پنځ د احناف باندې پنځ د چا د احناف باندې په سبب د قرات د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ او ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ سره او د نور ائمه پنځ باندې تتابو شرط نه ده بلکې صرف سنت ده بلکې څه ده صرف سنت ده ما ویلو چې کو چاونی وي پر لپسې نو دا غوړه قول له لیکن که چاونه نیوي او منځ کې پکې ګیپ راوس نو دام جایز دي کفاره ادا کیږي لیکن غوړه قول نه ده بیا د کاکا ماته صاحب دو خط والے لیکلي چې د امام شافعي اختلاف پکې نشته لومبي شافعي را مخې ته کړ امام شافعي رحمه الله دا زما سره هدايه ده هدايه والے لیکلي دي هدايه وینه غوړه ها هدايه والے لیکلي دي پدا کے باب کی کفارت الیمین کے دی وی فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام 3 أيام متتابعات دا بس کوي بیا دا زمونږ قول پیش کوي ښا دا هدايه دا احناف معتبر کتاب دی احناف وی چې دا به متتابعات دي ور قول دا دی فتوا پدی باندې دا او کو څوک چې تا ویل دا سما د غلطه کړی ده ما په بیان کې ویلو چې بهتر قول دار چې متتابعات دي پر لپسې ویلی سي او دا بل جائز قدری ده جائز څه ده جائز قدری ده لیکن دې صاحب حق والے لیکلي دي چې دا چې دنه په دې کې چا اختلاف نشتا صاحب د هدايه لیکلي دي وقال الشافعي يخير لاطلاق النص ولنا قراءه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دی وی يخير اختیار ده دتا کته دی مخشوع علی لیکلی دی په حاشیه کې بیا یخیرو یعنی ان شاء فرق و ان شاء تابع کچرتا خوښ تفریق دی پکې راولي جدا جدا دی ونیسی او کچرتا خوښ نو تتابع دی پکې وکی او په یو پر لپسې دی ونیسی او خوښ نه نو سدی وکی په مانځ کې دی پکې میاش وګوره بیا دی روجي ونیسی بل حواله ورکوما د توفه الفقهاء کې لیکلي دی علاءالدین سمرقندی علاءالدین سمرقندی عبارت راوړی دی علاءالدین سمرقندی وی وقد خالف الشافعي في هذه الجمله في ثلاثه المواضع پدې زینو کې چې دینو پدې کې د امام شافعي رحمه الله اختلاف دی پدې زینو کې یو ځای پکې تحفه الفقهاء ولا روچت کړی دی یو هغه ده احدهما قال ان صوم كفاره اليمين ليس بمتتابعين په دې کې سره تتابع لاړو شرط نه ده دې کې څه نه ده تتابع شرط ده زه چې تا ته مختصر مسله وکما او هم چې دا داسې ده او په دې کې د علماو اختلاف ده نو علما ګوره پیژنه علما د دې زمانه د کوجای عالمان نه ادم چې هر کوجا برا پاس یو زما په پلان کې اختلاف ده زما په پلان کې مسله کې څه ده اختلاف ده علما فقها یادوم دي کې فقها اختلاف کړي ده او تا چې کوم مسله کړي ده چې تا ویل چې یو کس له ورکه په یو کس ماته ته قدرت ستاسو عبارت هم ماته تو وي چې یو کس له ورکولې شي او په هغه ورځ سره مونږ دا نو ویل چې په یو ځای به نه ورکه
بلکې 10 ورځې به ورکای. اوس مې ته وی 10 ورځې کې ورکا دا کا ټول د شلو ورځو د شلو ټیمو د خوراک چې دا چې نو څوکا دا په 10 ورځو کې ورکا یو مسکین لا وما دا کیږي تا عبارت راوړی دی په خط کې او د قدرت حواله دی ورکړی دا یو خو په دې ځان پوهه کا چې کتاب الایمان در کتاب الزهار سره لګولای خدي کړی دي خو زما دلیل دی پیش کړی دی بل چې تا ویلي دي چې متتابات تا به سما غلطه کړی اورید او تروړه ګرانه ده نو یاره پیسې را سره نشته نو داسې کار به وکړم چې روجې به ونیسم روجې به 3 روجې نیسي بیا د علماو دی کې اختلاف دی چې دا روجې به مسلسل نیسي که پی در پی ونیوي روجې کېږي نو یو طرف ته وایي چې نه که چا یو ورځ روجه ونیوه بله ورځ یې کوجه کړه او بیا ونیوه بیا روجه کړه او بیا ونیوه بیا داسې منځ کې پرېښودی پکې نو کفاره وشو ټیک دی لیکن غوره قول پکې دا دی چې 3 روجې به پرله پسې نیسي منځ کې به ګیپ نه راولي بله مسله دا ده چې مسکینانو له ډوډۍ ورکوي بل به دې غلط کړي بیا چې درس ته د اعتراض په نیت باندې کښېني نو اعتراض نیت باندې چې څوک کښېني نو هغه سمه کوي سما څه کوي سمه کوي او داسې دې کړی چې زمونږ اصلاح دې پې کوله الله دې تعالی جنت الفردوس نصیب کړي او الله دې وکړي چې تعالی الله دومره علم درکړي لکه د امام طبطزاني په شان دی چې بیا متول ولیکي په ځنګل کې او چې دی نو دلته د طالبانو نه پې وار پار خطا کړي چې طالبان بیا متول نشي ویلی که نه او چې د ځنګل نه راشي نو بیا چې دی نو د متول نه مختصر کې الله دې تعالی دومره علم درکړي که زمونږ د اصلاح دپاره دې ویلي او که د اعتراض دپاره نو مهرباني به دی چې اعتراض څوک کوي نو بیا سمه کوي سما دا چې ما ویلو چې بهتر قول دی چې متتابعات دي لیکن بعض علماو اختلاف کړی بعضې چې دی نه امام شافعي دته بعضې نه ښکاري سي نو سما بیا سمه پکار ده او یو دا خط کې چې دی خط کې نوم نه دی لیکلی نو چې خط خلک رالیږي نو په دې کې نوم لیکي نوم لیکل چې دا د انبیاو طریقه ده په خط کې او کو زنانه ورالیږلی نو الله دې زمونږ ټولې زنانه داسې غټې عالمانې جوړې کړي چې څه کوي خلکو ته داسې طریقه ښیي چې ګوره مولي صاحب دا مسله دې خطا کړې ده ولې خبره دې وکړه چې او مولي صاحب ما خطایي کړې ده ما خطایي دا کړې وه چې سبقت لساني شوي وه یا غلطي شوي وه څه شوي وه غلطي شوي وه ما څه وی چې ما وی چې غوره قول دا دی چې یو کس له ورکې دا غوره نه دی جایز قول دی الله دې عمل کولو توفیق راکړي